خو انسان بیکار دی کټونو کې پراتی دي کټونه وشلو او د الله چې څومره نظام دی نو هغه روان خالق الله دی نو داسې نه چې هر څه پیدا کړل بیا عرش ته لاړ نه نه هر څه پیدا کړ او بیا د هغې انتظام هم کوي کار هم چلی لایک کیا شعر کیا د الله د رضا د پر دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې سورت اعراف دا 54 نمبر آیات نواله تر 58 نمبر آیات پورې چغې وهای خپل رب ته ادعو را مدد شورته وای ادعو دعاګانې تی غواړئ ادعو بلی ربکم رب خپل لرا تضرعا بعاجزی سرا وخفیتا او پداسی حال کی چی چپیئی پٹیئی تضرعا زاری سرا وخفیتا او پچپخلا بلی خپل رب لرا پداسی حال کی چی تاسو عاجزی کون کیئی او تاسو پټیئی کله چې دعا کوي نو ستا دعا کې یو شرط دا پکار دی چې ته عاجزي کوونکې وخفیتن او داسې دعا غواړه چې هغه پټی چغې پکې نه رفع الصوت اوچت आवाज نه چغې نه انه لا يحب المعتدين یقینا الله نخوخی زیاتی کون کولرا پا دعا کی معتدین زیاتی کون کی دعا کی بلا زیاتی سنگئی ویډیو اخره پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي زمونږ هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې مخې ته به پکې قرآن هم ښیي او کاته به ته اردو کې ترجمه هم وي لکه یو سړی داسې دعا کوي چې یا الله مال جنت کی ماڼۍ راکړي بنگلې راکړي محل راکړي خوښي طرف ته راکړي یا الله مالا د پیغمبرانو شانتي مرتبه راکړي نو داسې دعاګانې منع دي دې ته وی دعا کی زیاده عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے دا پیغمبر علیہ السلام زوی دعا غوښتا نو دا دعای بوله چې یا الله مالا جنت کی محلات راکی خی طرف تا نو دی ورته وی چې صرف الله نه جنت غواړه دا مو چې مالا جنت کی خی طرف راکی او پلانې شی راکی او دا طرف ته راکی دا مو دا واقعا دا بیان به مخې ته تاسو ته ښیي انشاءالله خو تاسو ویډیو اخره پورې ګورئ او مخې ته داسې بیانات چې تاسو په زندګۍ کې د چا نه نه اورېدي او قرآن لفظي ترجمه فی ستة ایام په مقدار د شپږو ورځو کې فی ستة ایام مراد تینا شپږ ارادې دي یو اراده یې وکړه نو اسمانونه بله اراده یې وکړه نو ځمکې بله اراده یې وکړه نو دریابونه ارادی تعبیر یو کو ایام سرا یقینا رب ستاسو پالون کے ستاسو اللہ غزات تے چی پیدا کردی دی اسمانونا ازمکی فی ستت ایام پشپگو لمحو کی دا سینا چی سار نلگیاو تر ماخاما ایام دا یوم جمع دا یوم وی لکی گی سار نتر ماخام وقت پوری لکا سڑے چی روزہ نسی ثم استوى على العرش بیاي استوا وکړه په عرش باندې استوا على العرش دا د متشابهات نه دي زمون عقیده دا چې الله بر دی او عرش د پاسه دی خدا معنی نه چې عرش باندې ناس دی یاد دی عرش لنواله سمره دی او ګدواله سمره دی امام مالک صاحب رحمه الله نه تاسو شوو چې استوا څه ته وایي نو هغه باندې داسې خوله راغله او بیا یې وفرمایل الاستواء معلوم غیر مجهول وکیفیته
غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. استوا دا لفظ چې دی دا مونږ ته معلوم دی، یعنی مونږ په معنا مطلب پوهیږو، خو کیفیت راته نه دی معلوم چې هغه څنګه دی، عقل کې نه راځي. او په دې خبره ایمان راوړل دا واجب دی او ضروری دی. او د دې باره کې سوالات کول چې دا عرش لا څنګه دی، الله په څنګه ناست دی یا ملاست دی، دا تبوسونه دا سوالونه کول دا بدعت دی او ګناه دی. ثم استوى على العرش، بیا وګوره استوا وکړه په عرش باندې لکه څنګه چې هغه سره مناسب دی. کما یلیق بشانه، لکه څنګه چې الله لره مناسب دی دارنګي عرش باندې استوا کړی ده. دلائل یغشی اللیل النهار، پټی شپې سره روز لره، داسې الله دې چې روز ته د شپې جامه واغوندي نو ورځ رڼا ختم شي تیار شي. یغشی اللیل النهار، پټی شپې لره روز سره او روز لره شپې سره. یطلبه یو بل پسې روان دی حثیثا تلوار سره. یغشی اللیل النهار، پټی شپې لره روز سره، پټی شپې سره روز لره. یطلبه طلب کوي دغه شپه دی روز لره، حثیثا زر په تلوار سره. یطلبه طلب کوي دی لره، حثیثا ډیر زر. یطلبه شپه ورځ یو بل پسې روان دي، حثیثا زر تلوار سره. دغه د روز لاړه او شپه راغله، دغه د شپه لاړه او ورځ راغله، مسکې وقفه نشته، ګیپ نشته، یو بل پسې روان دي. شپه لاړه نو ورځ راغله، ورځ لاړه نو شپه راغله. یغشی اللیل النهار، پټی شپې سره روز لره. یطلبه طلب کوي دغه شپه روز لره، حثیثا ډیر زر. والشمس والقمر والنجوم، پیدا کړي دی الله نور او سپوږمۍ او ستوري، مسخرات تابعدار دي، کار کی روان دي، به امره په حکم د الله. دا ټول کار کی اخته دي، هیڅوک بیکار نه دی. خو انسان بیکار دی، کټونو کې پراتی دي، کټونه وشلو. او د الله چې څومره نظام دی نو هغه روان دی. خالق الله دی، نو داسې نه چې هر څه پیدا کړل بیا عرش ته لاړ، نه نه، هر څه پیدا کړ او بیا د هغې انتظام هم کوي، کار هم چلی. والشمس والقمر والنجوم، پیدا یک نور او سپوږمۍ او ستوري، مسخرات کار کی اچولی دی، مسخرات تابعدار دی، به امره په حکم د الله سره. الا ویغ شی ود پاتې نشي، الا ویغ شی خبر شی، له الخلق خاص الله لرا پیدائش ته، والامر و خاص الله لرا واق او اختیار تفیصله هم دی. هر څه پیدا کړی هم الله دی او د هر څه فیصله اختیار هم الله سره. تبارک الله رب العالمین، برکتون والده الله چې رب د مخلوقات دی. تبارک مبارک الله دی چې هر څه کې خیر او برکت اچي. ادعوا ربکم، بلای خپل رب لرا. ادعوا ربکم، چغی وهای خپل رب تا. ادعوا را مدد شور توي، ادعوا دعاګانې تی غواړئ. ادعوا بلای ربکم، رب خپل لرا. تضرعا فعاجزی سرا، وخفیتا او پداسی حال کی چی چپیئی پٹیئی. تضرعا زاری سرا، وخفیتا او پچپ اخلا. بلای خپل رب لرا
په داسې حال کې چې تاسو عاجزي کوونکي یې او تاسو پټ یې کله چې دعا کوي نو ستا دعا کې یو شرط دا پکار دی چې ته عاجزي کوونکې وخفیتن او داسې دعا غواړه چې هغه پټي چغې پکې نه رفع الصوت اوچت आवाज نه چغې نه انه لا يحب المعتدين یقینا الله نخوخی زیاتی کون کولرا په دعا کې معتدین زیاتی کون کی دعا کی بلا زیاته څنګه لکه یو سړی داسې دعا کوي چې یا الله مال جنت کی ماڼۍ راکی بنگلی راکی محل راکی اخی طرف تراکی یا الله مالا د پیغمبرانو شانتی مرتبه راکی نو داسې دعاګانې من دي دی ته وی دعا کی زیاده عبد الله ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ صحابی دی د پیغمبر علی السلام زوی دعا غوښتا نو دا دعای کوله چې یا الله مال جنت کی محلات راکی خې طرف ته نو دی ورته وی چې صرف الله نه جنت غواړه دا مو چې مال جنت کی خې طرف راکی او پلانې شي راکی او دا طرف ته راکی دا مو او بیا ورته فرمایل چې نبی علی السلام فرمای زما امت کی بداسي خلق پیدا کیږي چې غیبا او داسکی او غسل کی او دعا کی زیاته کوي او داسکی زیاته سره چې سړی ډېری وب استعمالي غسل کی زیاته سره چې سړی ډېری وب استعمالي لکه ما درته یو جمعه کې یو بوتل راوړیو 1 لیټر نه لږ کم چې یو سیر وب سره به نبی علی السلام او داس کو او 2 سیر وب سره به نبی علی السلام غسل کو باوجود د دې چې د نبی علی السلام ویخته ډیر زیات اوږده او غټو غنو ګیره مبارکي غناوا په کار خداو چې نبی علی السلام غنی وب استعمالولې نو یو سیر یعنی 1 لیټر اوبو سره او 10 او 2 لیټر اوبو سره غسل دا د نبی علی السلام سنت طریقه و زما امت کې بداسي خلق پیدا شي چې او داسه کې غسل کې دعا کې با زیاده کوي نو زیاده نه دی پکار انه لا يحب المعتدين داسي خلق الله نه خوښي دعا کوي نو دعا کی عاجزی دعا پوچت आवाज نه بعض خلق جمعاتونو کې سنتو بس دعاګانې کوي او چغي وي نو د چانه چې 1 رکعت تلې 2 رکعت 3 رکعت دغه ټول موږ ګډوډ شي د دې وجینا من فرض بس هم دعا ډیره غلی کو پټه کله نا کله اوچت आवाज سره لکه جمعه کې یا اختر کې یا درې مسره رومه جمعه یا شپږم اتمه جمعه کې دعا په زور وکړو دا تعلیمن ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکله اوچت आवाज سره دعا کوله چې خلک دعا یزدکی چل یزدکی داغه الفاظ یزدکی نور دعا الفاظ دغه دي طریقه دغه ده ادعوا ربکم بلای خپل رب لرا تضرعا عاجزی سرا وخفیتا داسې حال کې چې تاسو پټیای یا په پټ خلا یقینا الله نخوخی زیاتی کون کی په دعا کې ولا تفسدوا فی الارض فساد مکوي روانه مکوي په کولو د شرک زمکه کې لوی فساد او روانه شرک ته بعد اصلاحها رستو د جوړ جاړي داغه چې توحید پکې خور شي ودعوه بلای رب لرا الله لرا خوفا پدا سی حال کې چې يرګون کیي وطمعا پدا سی حال کې چې تمل رید الله نا سلور شرطونه ذکر کړل تزرعا یو خفیتا دعا خوفا دری طمعا سلور کله چې الله بلای نو دا سلور خبرې به یاد ساتي یو دعا کی عاجزی پکار ده یو دعا کی چغواله پکار ده چغی روړي نه یو دعا کی یره پکار ده سړی د الله نه یره کوي
یو د الله نه تم ساتي لالچ ساتي چې الله به خامخا دا شی مال راکړي د الله نه امید ساتل ان رحمت الله قریب من المحسنین یقینا مهربانتیا جنت د الله ډیر نږدې ده من المحسنین د هغه چانا چې تابعداري کوونکي دي موحدین دي حق پرست وهو الذي دغ الله غزات يرسل الرياح چرا لیگی بادونا هواگانی سلی بشرن زیر ورکونکے بین یدی رحمته مخید ورولو د باران کله چې باران راولی نو مخی یخی هواگانی راشي حتی تردی اذا اقلت چی اوچتی کی صحابا وریزی ثقالا درنی سقناهو چلو دی بادون لرا لبلدن داسی خارتا داسی ملتا میتن چشاری فانزلنا نراو به پدی سر الما باران فاخرجنا نراو باسم به پدی باران سر من کل الثمرات قسم میوی اللہ وی ما دنیا تا قرآن راو لے گا پیغمبران راو لے گل سنت دا پیغمبر علیہ السلام بھی راو لے گا دا پشان د یخو سلو د یخو بادونو دی تردی چې لوی لوی پیغمبران لوی لوی صحابه او لوی لوی علما او لوی لوی تبلیغیان دی دا قرآن او سنت اوچت کو حتی اذا اقلت صحابا ثقالا سقناهو نو دی منگ روان کړل اوچلول دا پیغمبران دا صحابه دا بولیان لبلد میت دا سی شړو تا زنګلو تا بیابانو تا نو الله وی دا شړ ازمکی شړ خلق ما د قرآن او د سنت په برکت د علماو په ذریعہ د تبلیغانو په ذریعہ دا قرآن او سنت میں دی کی خور کو نو فاخرجنا به من كل الثمرات قسم میوه دا دین خور شو زی بزی كذلك نخرج الموتى دغرنگی الله وی زما مړی پورته کو دی دین سره الله مړی پورته کوي مړی ژوند دی کوي الله غزاد چې چلی بادونا زیری ور کونکی مخکې د ورولو د باران تر دې چې دی اوچت کی وریزی درنه او چلو دی وریزو لرا روان کم دی لرا لبلد میدن شړو زینو تا نوراو ورو پدی سر باران نوراو باسم دی سرا قسم میوی دغرانگی جواندی بکم پورتی بکم راو بباسم مڑی لعلکم تذکرون خامخجتا سپند واخلی والبلد الطیبو او غراز مکا قیمتی ازمکا زرخیز ازمکا یخرجو راو باسی نباته بوٹی خپل میوی خپلی بإذن ربه په حکم در رب سرا چې قیمتي زمکه زرخیز زمکه نو قسم میوی غیاګانی بوټي دار وځي والذي او حق زمکه خبثا چې ناکاری خوري مالګینا لا يخرجون راو باسی الا نکدن مگر ازغي الا نکدن مگر مار کونډه بیکار ازمکه بیکار فصل چې هغه کې تش ازغی راځي نو چې خپدي به کې خوانو چغي بګي دا قرآن الله وی دا خلق بیانې او مسلمان دینا فائدہ واخلي کافر دی فائدہ نه اخلي بیان د قرآن درس هر سړی اوري او بعض خلق دی فائدې واخلي نو د دې مثال د قیمتي زمکه دی چې قیمتي زمکه زرخیز زمکه نو هغه کې قسم غیاګانی فصلونه میوي بوټي دارو کړي او چې بیکاره سړی بیکاره سینې بیکاره زمکه ناکاره او بیکاره نو هغه کې نه غیاګانی نه فصلونه نه بوټي هغه کې تش ازغي د فائدې سړی نه بیکاره سړی کذالک دغرنګي نصرف الایات کلاو بیانو آیتنا احکام لقوم حق قوم لرا یشکرون جدی شکر ادا کی
ای ماته وګوره ماته وګوره اوس یې شعر که اوس یې شعر که بیا به د نیر شي څه کوې اوس یې شعر که یا خو خدایه پاک